رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزخرف آية نمبر 6 شپږم آیت په موږ وایو سورة الزخرف کې 25th جز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، وکم اور سمرا ارسلنا مونږ را لېږلي دي من نبی فی الاولین په مخکې خلکو کې، وما یأتیهم او ندی راغلی دوی ته من نبی یو نبی الا مگر کانو او هغوی به د هغې نه یستهزئون چې مذاق به اړاوه. د دې آیتونه د آیت نمبر 5 سره تعلق دی because it's the beginning of the surah. او الله تعالی د دې نه مخکې آیات کې ویلي دي چې آیا هغه خلک کم چې نصیحت نه اورېدل غواړي د هغوی دپاره موږ دا قرآن رالیږل بند کو؟ آیا هغوی دومره بیزي مصروفه سرکش خلک دي چې هغوی سره د دې نصیحت لپاره ټایم نشته، نو د دې د وجې موږ دا نصیحت رالیږل هی بند کو؟ او داسې نوې خبرې خو نه ده، د دې نه مخکې موږ انبیا رالیږلي دي د مخکې خلکو کې، او هغوی به د دې کتاب د دې میسج او د دې نبي مذاق به وړاوه. نو وکم ارسلنا اور څومره ارسلنا موږ رالیږلي دي من نبي فی الاولین په مخکیني خلکو کې، وما یأتیهم او نه دی راغلی دوی ته یو نبي الا مگر کانو چې دوی به او به د هغې نه یستهزئون مذاق به وړاوه. فاهلکنا نو پس مونږ هلاک کړل هغوی، اشد منهم مضبوط ترین منهم د هغوی نه، اشد دا چې هغوی کې کم اشد دا شدید نه راوتی، مضبوطو سختو سټرانګ سټرنث والو، اشد منهم په هغوی کې چې کم قوت والو سردارانو لیډرزو هغه مونږ هلاک کړل. بدشن یو گرفت سره د یو پکړ سره، بدشن سکویز ته وي، یو شی ته په لاس کې ونیوي او داسې ټایټ کې سکویز یې کړي، دا موټې پرې رابند کړي ټو ګراب ټو پنش. نو موږ هلاک کړ هغوی کې چې کوم سخت قوت والو د هغوی موږ سخت پکړ وکړو بدشن. ومزه او تیر شو او ګذر چکي مثل الاولین مثال د مخکینی خلکو. اهل مکه ته خطاب دی چې ستاسو نه چې کوم مخکینی خلک راغلي و هغوی ستاسو نه په هر څه کې زیات قوت والو سټرنث والو، په غرونو کې به هغوی کورونه جوړول. تاسو خو مکه هغسې نه ده آباده کړې کم طریقې سره چې هغوی خپل ځایونه آباد کړي چې هغوی موږ ختم کړل، نو تاسو زموږ دپاره څه یې. ومزه او تیر شو مثل الاولین مثال د مخکینی خلکو. ولئن او اگر سألتهم ته سوال وکړي د دوی نه من خلقه چې چا پیدا کړي دي السماوات والارض اسمانونه او ځمکې، لیقولن نو یقینا ضرور 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 نون د برشد مینز like 3 times like دا خبره بالکل 100% کنفرم ده چې دوی به څه جواب ورکوي. خلقهن العزیز العلیم چې پیدا کړي دي دا هن د اسمان او ځمکې طرف ته اشاره ده، پیدا کړي دي دا اسمانونه او ځمکه العزیز نهایت غالب اتارټیټیو العلیم او ډېر علم والا. د اهل مکه نه به چې کله سوال وشو چې اسمانونه او ځمکې پیدا کولو والا څوک دي، نو د هغوی جواب به و چې دا الله هی دی. خو د هغوی کسور څه و شرک د هغوی په کوم ځای کې رالو چې هغوی الله تعالی از اله نه ګڼو، از معبود نه ګڼو. الله تعالی زموږ اله دی. اله څه ته وایي؟ د یو ذات د الله د رب چې کله لوینګلی مرضی سره د مینې سره عبادت شي ای ته وایي اله. په اله کې ډېره زیاته مینه شامله ده، لو شامل دی. نو د دوی الله تعالی اله نه ګڼو، لا اله الله اله نه ګڼو، بلکې خپل چې کوم د طریقې وي د عبادت هغې جوړې کړې وي او په هغې طریقو کې خپل معبودان نور معبودان ځان سره شامل کړي وو او د الله تعالی سره شریکان پارټنرز جوړ کړي وو چې که الله اسمانونه او ځمکې جوړې کړي دي نو د دوی سره مدد او معاذالله. او دوی به الله ته د رساید الله ته د پهنچ دپاره د خپل مخامخ چې کوم بوتان او معبودان پراته وو د هغې مدد پې اخیستو چې دا زمونږ او د الله په منځ کې یو قسم له منیجرز دي. زمونږ او د الله تعلق د دوی ترمنځ کېږي، د دوی د وجې کېږي،
mesengers دي ده. ولا ان سألتهم اور اگر سوال وشي د دوی نه یعنی د اهل مکه نه چې من خلق چا جوړ کړی دي اسمانونه او ځمکې ليقولن خلقهن العزيز العليم یقینا ضرور به دوی وی چې پیدا کړی دي دا نهایت غالب او خوب علم والا چې کوم ذات ته هغه هی د اسمانونو او ځمکې پیدا کړی الذي هغه ذات جعل چا چې جوړ کو لكم الارض تاسو د پاره ځمکه مهدن یو بچونه مهدن comes from مهاد او مهاد د مور غیږ ته وایي a place of comfort کم کې چې ماشوم ریسټ کوي comfortable شي اوده شي ایته مهد وایي نو الله تعالی دا ځمکه چې ده نو دا الله تعالی یو مهد پشان کړه smooth flooring a place of comfort او دا مخکې داسې نه وه د دې دا زه څنګه ویلی شم چې دا ځمکه مخکې داسې نه وه بیکاز الله تعالی لفظ استعمال کو جعله خلق الله نه وی چې الله تعالی دا ځمکه خلقه پیدا کړې وه داسې مهدن د مهد سموت ځمکه په شان پیدا کړې وه نه بلکې الله سیز جعله یعنی دا ځمکه کې ډېر بمس ډېر دې کې انسټیبلیټي وه برښکته وه بټ الله تعالی دا زمونږ دپاره یو مهد یو بچونه کړه یو کمفرټیبل ځای کو زمونږ دپاره وجعل او دوباره دا لفظ استعمال شو چې الله تعالی دا ټرانسفورم کړی دی دا مخکې داسې نه و بلکې الله زمونږ دپاره دا داسې کو وجعل او جوړ کو لکم سپیشلی فور یو خاص ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې سبلن لارې لعلکم تهتدون تاکې تاسو راه مومئ تاکې تاسو رکیږئ نه تهتدون په هدایت یې په سټریټ پات یې په رایټ روډ باندې یې لعلکم تهتدون د غرونو په منځ کې تاسو دپاره لارې جوړې وي تاکې تاسو لاره مومئ والذي اور هغه ذات نزل من السماء چا چې نازل کو د اسمان نه ماء اوبه بقدرین د یو اندازې سره یو پریسایز میجر سره فانشرنا پس مونږ راوچت کو انشرنا ټو لیفت یو شی راوچتول نو د دې اسمان د دې اوبو سره چې کوم د یو پریسایز مقدار سره ځمکې ته راځي د دې اوبو سره الله تعالی راوچت کو به د دې ذریعې یعنی د دې باران د اوبو سره بلدتن یو شهر میتن چې کوم بالکل مرده بنجرو کذالک دغسې تخرجون تاسو به دوباره راوچتیږئ تاسو به دوباره راوباسلی کیږئ سو والذي اور الله هغه ذات دی نزل من السماء ماء چا چې نازل کو د اسمان نه اوبه بقدرین د یو اندازې سره پریسایز میجر سره فانشرنا پس مونږ راوچت کو به د دې اوبو سره بلدتن یو شهر میتن چې کوم بالکل بنجر مرداو میتن لفظ باندې غور کوي اٹس ناٹ میتتن مینس مرده میتن مطلب دی یو داسې ځای چې کوم تا ته ډیت یادوي یو داسې ځای چې کوم ته وګورې تا ته موت یاد شي هغې کې دومره د زندګۍ څه آثار نه هغه بالکل ختمه هغه ځمکه ته هغې ته ګورې ته وایي چېرته په دې کې ژوند نشي راتلی کمپلیټلی ابانډنډ ځای نو داسې ځای ته میتن وایي which reminds you of death تا ته موت یادوي داسې ځای الله تعالی را ژوندی کړي په هغې کې زندګي شروع شي په هغې کې زندګي آثار شروع شي سو الله سیز یو شی اولنی ځل کول ګراني که په دویم ځل کول ګراني اولنی ځل کول ګراني زمونږ جوړول په اولنی ځل ګران دي چې انسان کله جوړېدو نه په اولنی ځل پکار دی چې هغه الله ته ګرانو په دویم ځل خو زمونږ راپاسول هېڅ هم نه دي الله ته مشرکین مکه would say this د ټولو کې غټ objection دا چې که مونږ اډوکي شو خاورې شو نو دا به مونږ څنګه راژوندي کیږو نو ته خو له اډوکي او خاورې خو اول خو ته هېڅ نه وې او ته جوړ شوې کذالک تخرجون همدغسې به ته راوباسلی کیږي فرام یور قبور د خپلو قبرونو نه والذي اور هغه ذات دی خلق الازواج چا چې جوړ کړي دي جوړې کلها د سب د هر څه د ټول هر څه الله تعالی جوړې کړي دي وجعل او جوړ کړي دي لکم ستاسو لپاره من الفلک کشتیانې والانعام او چوپای ما هغه ترکبون چې کوم باندې تاسو سواری کوئ او دا کشتیانې او چوپای الله تعالی څه دپاره جوړ کړي لتستوو تاکې سو دیٹ لام دلته ډېر پاورفل دی
so that litastau ताकि तासु सवार शे जम कर बैठो ताकि तासु के नहीं कंफर्टेबल के नहीं आराम सर के नहीं अला ज़ुहूरिही द दे पशागानो मानी. It's a very beautiful ayah. Allah says چې ما تاسو دپاره جوړې جوړې کړي دي په هر څه کې تر دې پورې چې ما تاسو له کشتۍ هم جوړې کړي دي د سواري دپاره کشتۍ هم جوړې کړي او د هغې په جوړه کې ما تاسو دپاره چوپای هم جوړې کړي دي. دا هم یو جوړه ده چې که ته زړه وغواړې په کیټل باندې هارس باندې ډانکي باندې سواري کولی شي او په کیمل باندې اونټ باندې کولی شي او که ته وغواړې نو الفلک په کشتیانو باندې کولی شي شپس باندې کولی شي بوټس باندې کولی شي ګاډو کې کولی شي فراري کې کولی شي پرایویټ جیټ کې تلی شي جهاز کې تلی شي دیټس د ماډرن فلک. نو الله تعالی په ټرانسپورټ کې هم زموږ دپاره یو جوړه کړې ده. ما هغه ترکبون چې کوم باندې تاسو سواری کوئ او دا کشتیانې او دا چوپای کټل دا ما دې دپاره جوړ کړي لتستوو تاکې تاسو په دې کښېنئ علی ظهوره د دې په شاګانو باندې. تستوو استوا از دا هغه لفظ چې کوم دی یو باچا دپاره استعمالیږي کله چې کله هغه په خپل تخت باندې کښېني د هغه تخت په پوره دنیا کې د هغه دپاره یو کمفرټیبل ځای دی چې هغه په هغې کښېني he takes a deep breath and like finally زه په خپل کرسۍ باندې یم او هغه یو کمفرټیبل ځای هغه ډډه ولګوي او هغه بالکل ایزي پیزي شي. that is استوا. نو الله تعالی زموږ دپاره دا ټرانسپورټ انتظام کړی تاکې مونږ په آرام سره کمفرټیبلی د دې په شاګانو باندې کښېنو. که هغه مونږ په یو ګاډي کې کښېنو که هغه مونږ د هارس په شاته کښېنو که د اونټ په شا کښېنو که هغه مونږ خپل په کشتۍ کې کښېنو یا جهاز کې کښېنو هلیکاپټر کې کښېنو پرایویټ جیټ کې کښېنو او چې مونږ په شا کښېنو نو مونږ په یو سکون یو ساه واخلو لتستوو چې مونږ اوس کښېناستو او زمونږ سفر شروع شو علی ظهوره د هغې په شاګانو باندې. and also یو بل پوینټ الله تعالی خو وایي چې ما کشتۍ جوړې کړي ما چوپای جوړې کړي. چوپای خو خاص د الله د طرف نه دی 100%. کیټل الله جوړ کړي دی غواګانې ډانکیز هورسز اونټ هر څه الله طرف نه زموږ لپاره ټرانسپورټ انتظام دی. خو کشتیانې که یو کس سوچي چې کشتۍ خو انسان جوړه کړې ده it's a man made thing it's engineered by a human but no even کشتۍ هم په وحي باندې جوړه شوې ده. اولنۍ کشتۍ چا جوړه کړې نوح علیه السلام او نوح علیه السلام ته الله تعالی د یو میخ چې دا میخ په کوم ځای کې لګي د یو حصې د هغې الله تعالی نوح علیه السلام ته وحي کړې وه چې دا داسې وکړه دا داسې وکړه. so even that ship هغه inspired by Allah عز وجل. so it was engineered by Allah. د هغه ship چې کوم انجینیر و that was Allah سبحانه وتعالی. نو موږ ستاسو لپاره انتظام کړی دی د کشتیانو او د چوپای کوم باندې چې تاسو سواریږئ د دې دپاره چې تاسو د هغوی په شاګانو کښېنئ. ثم بیا تذکرو تاسو یاد کړئ نعمت ربکم نعمت د خپل رب اذ استویتم هر کله چې تاسو برابر کښېنئ علیه په هغوی باندې وتقولو او تاسو ووایئ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. famous دعا هر چاله په یاد ورځي and now you know چې دا سوره زخرف کې ده او اوس د دې دعا پرپز زه تاسو ته وایم چې دا دعا الله تعالی د څه دپاره نازل کړې وه. it's so beautiful. Allah says چې ما د ستاسو دپاره کشتۍ او چوپای جوړ کړي یعنی ټول ټرانسپورټ چې څومره ټرانسپورټ راځي دا ټرانسپورټ ما جوړ کړی دی ستاسو دپاره. اولنی ریزن د دې څه دی لتستوو تاکې تاسو په دې کښېنئ کمفرټیبل کښېنئ او په دې سواري وکئ. او دویم ریزن څه دی چې ما دا ټرانسپورټ جوړ کړی تاکې تاسو دا دعا ووایئ اذ استویتم علیه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا دعا
د دې دپاره نه ده چې ته په یو سواري کینې او ته دا دعا ووایې، بلکې ستا سواري جوړه شوې د دې دپاره ده تاکې ته دا دعا ووایې. اټس د ادر وی اراؤنډ. زما په خبره پوه شوئ؟ دا دعا د دې دپاره نه ده چې موږ په سواري کینو او موږ دا دعا ووایو، بلکې دا دعا الله تعالی د دې دپاره جوړه کړې وه چې د دې دعا دپاره به زه انسان لا ټرانسپورټ جوړوم، د دې دعا د وجې به زه د انسان دپاره ګاډی جوړوم، زه به د انسان دپاره کشتۍ جوړوم، زه به د هغه دپاره چوپای جوړوم او دا انسان به په دې سواري کوي تاکې هغوی دا دعا ووایي. نو د دې دعا دپاره الله تعالی د دنیا ټول ټرانسپورټ جوړ کو تاکې دا انسان د یو ځای نه بل ځای ته ځي او دا دعا وایي. د دې دعا تر مخې الله تعالی زموږ دپاره د لارو انتظام ټرانسپورټ جوړ کړی دی. سبحان الله. او مونږ یو چې مونږ ګاډو کې کینو، مونږ جهاز کې کینو او مونږ کشتیانو کې کینو او مونږ نه دا دعا هیروي. مونږ چې په دې سواري کې ناست یو، په دې ګاډي کې، په کشتۍ کې، د یا چوپای د شاته یا په جهاز کې، مونږ دې دپاره ناست یو تاکې مونږ دا دعا ووایو، تاکې الله تعالی د څه مقصد دپاره دا دعا جوړه کړې تاکې مونږ هغه ووایو او زمونږ نه اکه دعا هیروي. سبحان الله. سبحان الذي، اور پاک تے اللہ هغه ذات، سخره چا چې تابع کو، لنا زما دپاره، هذا دا سواری کم کې چې زه ناست یم، وما او نیم کننا مونږه او نه یو مونږه لهو د دې سواری مقرنین قابو کولو والا. مونږ خپل سواری نشو قابو کولی. که تاسو د یو ګاډي سپیډ ته وګورئ اون های وی، په یو سیکنډ کې هغه څومره سپیډ کې رواني. یو جهاز د کم میټل نه هغه جوړ دی چې د دنیا یو کرین جهاز نشي اوچتولی. د دنیا داسې یو مشینری هی نشته چې هغه یو جهاز اوچت کی. دومره هیوی میټل دی په هغې کې او دا جهاز الله تعالی په اسمان کې په کم سپیډ روان کړي، په کم سپیډ هغه ځي. که مخکینی خلک زمونږ دا ټرانسپورټ وګوري چې زمونږ ګاډی څومره تیز ځي او زمونږ جهاز څومره تیز ځي، هغوی به وایي چې دا خلک د مرګ سره لوبې کوي. They are crazy. These people are crazy. هغوی به موږ ته لیوني وایي چې داسې لیوني خلک دي. دا دومره تیز ګاډی، دا دومره تیز جهاز او دا دومره اوچت. They would call us crazy. نو موږ د دې ټرانسپورټ قابو کولو والا نه یو. که دومره سپیډ کې زموږ د ګاډي بریکس فیل شي، موږ څه کولی شو؟ نو. څومره ځله جهاز کراش شوی دی. Can we do anything? No. نو موږ دا نشو قابو کولی. وما كنا له مقرنين. And also interesting fact، د سواری سره په انسان کې ډېر زیات غرور راځي. Every ride comes with a pride. دا یو فیمس سینګ دی چې د سواری سره په انسان کې پراید راځي، غرور راځي. یو کس چې د هغه سره فراري ده او یو کس چې د هغه سره مهران دی، نو د فراري والا کس په مخ چې کم لک دی، it's different. His face is shining. داغه په مخ یو روشنی، یو پرایډی، یو فخری، یو غروری as compared to the other person. یو کس ته هغه ډانکی د بره سوار دی او یو کس ته هغه سره هارس دی، گھوڑا ده، برانډډ هارس. نو داغه په مخ یو لک دی، یو سمایل دی. that look is different. داغه کس نه کم چې د یو ګدا باندې سوار دی. نو د رائډ سره ډېر زیات پراید، ډېر غرور هم راځي. الله تعالی موږ ته وایي د دې پراید چې ته څومره غرور کې په دې ټرانسپورټ باندې، نو یو خبره یاد ساته چې دا ستا په قابو کې نه دی. It's not in your control. وما كنا له مقرنين. او نه یو مونږ چې مونږ به دا قابو کو. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور بېشک مونږه اله towards طرف ربنا د خپل رب لمنقلبون به مونږ ضرور واپس کیږو. مونږ چې د کور نه وځو نو we are uncertain. زمونږ ژوند ډېر فرجایل دی. کله چې مونږ په یو ګاډي کې کینو، کله چې مونږ په یو جهاز کې کینو، یو کشتۍ کې کینو، زمونږ لایف ډېر والیټایل شي، ډېر فرجایل شي. هیڅ پته نه لګي ته به واپس راشي او که نه، ته به خپل منزل ته ورسې او که نه. There's like a 50-50 chance.
ایس پته نه لګي خو الله ته به ته ضرور واپس کېږي کور ته به ته یا واپس شي یا نه خو الله ته به ضرور واپس کېږي وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ خپل رب ته به واپس کېږي نو مونږ په دې دعا کې وایو چې یا الله دا سواری ستا تابع ده دا ستا فرما برداره ده ایون دا سواری ستا د حکم محتاج ده او زه دا سواری نشم قابو کولی او زه به تا ته واپس کېږم نو ته خپل ځان پورا عجز کې د الله په لاسونو کې ځان واچي وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او بېشک مونږ به د خپل رب طرف ته واپس کېږو سټس ا بیوټیفل دعا که چاله نه ورځي یاد یې کوي اټس های ټایم چې مونږ دا دعا یاد کړو کله ګاډي کې کینو د وړوکي ځای نه د لږې فاصلې باندې ځو د خپل ټاون کې دننه مارکیټ ته ځو شاپنګ له ځو یو شهر نه بل شهر ته ځو نو خامخا دا دعا وایي دا یاد کړئ او ځان ته یو ریمایندر ورکوي چې دا ګاډی د دې دپاره زما سره دی دا ګاډی ماله الله ځکه راکړی تاکې زه دا دعا ووایم په دې جاز کې زه سفر ځکه کوم تاکې زه دا دعا ووایم دا دعا د دې دپاره جوړه وه چې زه په ګاډي کې ووایم دا دعا د دې دپاره جوړه وه چې زه کله هم د کور نه په سواري کومه زه به دا دعا وایم او د دعا چې کوم مقصد دی هغه نه دی هیرول پکار وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا او تاسو جوړ کو له د هغه دپاره یعنی د الله دپاره من عباده د الله د بندګانو نه جزءا یو حصه اولاد یو جز یعنی د الله دپاره تاسو یو جز جوړ کو د انسان اولاد چې کوم دی نو هغه د هغه جز دی د هغه حصه ده a child یو ماشوم چې کومي هغه د خپل مور او پلار یو حصه یو جزئی ایون ان کرسچینټی they say چې عیسی علیه السلام دا د الله جز دی معاذ الله دا د الله یو حصه ده and they say God is 3 parts د خدا 3 parts دي او دا غي یو پارت یو حصه هغه عیسی دی نو عیسی is the جز د الله حصه ده فزیکل حصه ده څنګه چې یو ماشوم د خپل مور او پلار فزیکل یو حصه سو الله سیز آیا تاسو زما د بندګانو نه زما د پاره جزءا یو حصه یو اولاد جوړ کړی دي ان الانسان لکفور مبین د دې ټول نعمتونو نه پسم بشک انسان ډېر ناشکر دی مبین او ډېر کله ناشکر دی ډېر زیات ناشکر دی کلاو ناشکر دی may Allah not make us from them الله دې موږ خپل شکر گزار بندگانو نه شامل کړي اور الله دې موږ هغه خلک جوړ کړي چې کوم خاص په الله باندې ډیپینډنٹ وي صرف په الله باندې خپل باور توکل او ټرست ساتي With this we conclude. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikr al-Hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.